بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كل هذه خواص الفعل ومعنى الأخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. فإن كل هذه خواص الفعل ادیجنا مصنف دیو اعتراض جواب کوي. امغه اعتراض چې کوم په اسم کې کړی وو، اعتراض دا چې تووی چې علامات د فعل و علامت د شی د شی نه جدا کیږي نه، نو بیا ویلې بعضې علامات داسې دي چې په فعل کې نه وي و پیل کې، ټیک ده که نه؟ لکه نون تاکید د ماضي باندې نه داخلیږي، نون تاکید ماضي باندې نه داخلیږي، او دغه رنګې تای ساکنه دا مضارع باندې نه داخلیږي، مضارع څه نه پې اوس کېږي که نه؟ نو دا څنګه علامات شوله؟ علامت د شی خو د شی نه جدا کېږي نه، داسې کې بعضې علامات په بعضې افعالو کې نه وي. پوه شوې په اعتراض باندې؟ نو تاسو ته مو ویلي وو چې مصنف یې جواب ورکوي چې مړه علامت نه مراد خاصه ده. څه شی ده؟ وایي خاصه تعریف مې ته څه کړی؟ ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره، جو اس میں پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے. خو بیا مې ته وویل چې خاصه په دوه قسمه ده، یو خاصه شامله ده، یو خاصه غیر شامله ده. خاصه شامله څه ته ویلی شو؟ چې ټول افراد ته شامل وي، او خاصه غیر شامله څه ته ویلی شي؟ بعض افراد ته شامل وي. ټیک ده که نه؟ مطلب که ټولو ته نه وي شامله نو څه مسله نشته، مطلب چې بعضو ته څه وي؟ شامله وي. خاصه غیر شامله څه ویلی شي؟ چې بعضې افرادو ته شامله وي، او دې ځای کې مراد یې موږ شی ده خاصه غیر شامله ده. پوه نه شوې رفیع؟ پوه نه شوې؟ اعتراض څه و؟ اعتراض دا و چې ته ووې چې دا د فعل علامات دي، و علامت د شی د کوم شي پر چې کوم علامت وي ته جدا کېږي نه، همیشه وسره وي. خو زه به ته وښیم چې بعضې علامات د فعل بعضې افعال اوس که نه لګي، لکه نون تاکید مزید که لګي؟ مزید څه مشته نون تاکید لیدلی نشته، نه لګي اوس که نه؟ یا تای ساکنه تانیس پر حکومتا چې لګي دا صرف ماضي کې لګي، مضارع کې دا لګي، نو بیا دې ویلي وي چې دا علامات دي د فعل. نو مصنف جواب ورکوي چې فإن کل هذه خواص الفعل، چې دا کوم علامات په نومې باندې چې مو تاسو سبق ووایي که نه مخکې، دا دې نه مراد خاصه ده. څه ده؟ وایي خاصې تعریف څه ده؟ ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره. نو دا بیا په دوه قسمه ده چې کل افراد ته شامل وي، خاصه شامله وي ته ویلی شي، او خاصه غیر شامله چې بعضې افراد ته شامل وي. ټیک شوله که نه؟ نو دې ځای کې مراد مو د علاماتو نه خاصه غیر شامله ده، چې دا خواص دي خو خاصه غیر شامله دي. پوه شوې په خبرې باندې؟ تاسو پوه شوې؟ ښه. فإن كل هذه خواص الفعل، بشکه دا ټول خواص د فعل دي. ومعنى الأخبار به أن يكون محكوما به، د اسم په علاماتو کې د یوه علامت وضاحت ته مصنف کړی و، اسو مخبر عنه و. اوس د فعل په علاماتو کې هم د یوه علامت وضاحت ده ته مصنف کوي چې مخبر به ده. ټیک ده؟ هلته چې وضاحت کول هم د یوې شبهې ازاله وه، دلته چې وضاحت کوي یوه شبه ذهن ته رسي د هغې ازاله کوي. یوه شبه ذهن ته رسي، ټیک ده که نه؟ شبهه ختموي. شبه څه ده؟ ذهن ته دا خبره راتله چې محکومون به شوله، اخبار به شوله، نو مخبر به یا اخبار به دا خو به خبریه کېدلی شي. امر و نهي ته ووتلو چې امر و نهي دا مخبر به نشي جوړېدلی، ځکه چې انشا د قبیل نه ده که نه؟ و انشا مخبر به جوړېدلی شي؟ انشا جمله انشا خبر نشي جوړېدلی که نه؟ جمله انشا خبره نشي جوړېدلی. ټیک ده که نه؟ پوهېږئ په خبرې باندې؟
نو دې نه څه ووتلو چې کچرې مخبر به د فعل علامت شي نو امر ونهي ته ووتله ولې ځکه چې امر ونهي انشاء ده امر ونهي څه ده انشاء ده او انشاء خبره نشي کېدلی پوه شئ دا شبه ذهن ته راتلله نو مصنف یې چې د اخبار به نه مراد محکوم به ده څه ته مراد ده محکوم به چې په چا باندې حکم لګېدلی وي ټیک ده که نه پوه شوې چا په ځای سره چې حکم لګېدلی وي محکوم به ته مراد ده نو چې محکوم به شوله نو امر و نهي ته شامل شو ځکه چې انشاء کې حکم هو لاګي که نه ټیک شوله انشاء کې څه لاګي حکم لاګي دې په ځای سره څه کېږي حکم لاګي پوه شوې مو په دې خبرې باندې مو ته څه ووي چې مصنف په دې ځای نه د یوې شبې ازاله کوي شبه څه ده شبه دا ده چې تو ووي چې اخبار به دی ووي او اخبار به چې مطلب دا چې دا مخبر به جوړیږي څه جوړیږي مخبر به جوړیږي نو امر ونهي ته وځي امر ونهي ته وځي ځکه چې امر ونهي مخبر به نشي جوړېدلی ولې ځکه چې امر ونهي انشاء ده ټیک شوله نو مصنف پېښې مخبر به نه مراد مو محکوم به ده څه ته مراد ده محکوم به او محکوم به هغه انشاء ته هم شامل شوله څه ته شامل شوله انشاء ته هم شامل شو مطلب چې امر ونهي کې څه لګي حکم لاګي څه پکې لاګي حکم پکې لاګي نو چې د مخبر به نه محکوم به مراد شوله نو شبه پاتې نه شوله اعتراض پاتې نه شوله پوه شو پې صحیح مخکې وګورئ ته ویسمى فعلا و دې ته نومه اخیستلی شي فعل باسم اصله په دې عبارت کې مصنف د فعل وجه تسمیه بیانوي څه بیانوي فعل وجه تسمیه بیانوي فعل اصطلاحي نومه دې د اصل مصدر په نوم سره کې خولې شوې ده فعل اصطلاحي نومه دې د اصل مصدر په نوم سره کې خولې شوې ده ولې ځکه چې فعل په اصل کې مصدر و فعل په اصل کې څه نومه وه مصدر نومه وه ټیک شوله که نه فعل په اصل کې څه نومه وه مصدر نومه وه پوه شوې څه مې ته ووایي چې فعل اصطلاحي چې کوم ده که نه فعل اصطلاحي ټیک ده که نه یا د فعل د اصطلاحي نومه چې کومه ده فعل اصطلاحي نومه دا چېرته نه ایښودل شوې ده خپل اصل یعنې د مصدر په نومې باندې کېښودل شوې ده پوه شوې په خبرې باندې فعل اصطلاحي نومه فعل اصطلاحي نومه دا د څه په نومې باندې ایښودل شوې ده خپل اصل مصدر په نومې باندې کېښودل شوې ده ټیک شوله که نه وویلې ځکه چې دا فعل اصل کې د مصدر نومه وه فعل اصل کې څه نومه وه مصدر نومه وه اوس دا بقي دا خبره چې د مصدر نومه فعل ویلې وه د مصدر نومه فعل ویلې وه نو هغې وجه دا ده چې حقیقت کې فاعل د فاعل فعل مصدر وي په حقیقت کې د فاعل فعل څه وي مصدر وي لکه ضربه زیدون زید فاعل ده که نه د زید فعل څه شی ده ضرب ده ضرب څه شی و ضرب څه شی ده مصدر ده زید نه ماره ټیک ده که نه و د زید کور څه ده مار نه ټیک ده که نه پوه شي فعل ضرب دې فعل زید ده که نه نو د زید کور څه شی شوله د زید فعل ضرب شوله مار نه پوه شي په خبرې باندې نصر زیدون زید فعل ده که نه نو اوس د زید فعل په دې ځای کې څه ده نصرن مصدر ده ټیک ده که نه نو دې فاعل فعل په اصل کې څه وي مصدر وي پوه نه شوې د فاعل فعل اصل کې څه وي مصدر وي ټیک شوله لکه ضرب زیدون کې د زید فاعل کور څه ده ضرب ده
ټیک شو که نه پوه شو په خبره باندې نو دې ځای کې دا خبره تاسو یاده وساتئ چې د مصنف قول فعل الفاعل کې د فعل نه مراد فعل لغوي ده ښه څه ده فعل لغوي ٹھیک ده فعل په دوه قسمه ده فعل په څو قسمه ده یو فعل لغوي ده یو څه ده فعل لغوي او بل فعل اصطلاحي ده یو څه ده یی فعل لغوي ده او بل فعل اصطلاحي ده نو د مصنف په دې عبارت کې د فعل الفاعل نه مراد څه ده فعل نه فعل لغوي ته مراد ده ٹھیک ده کنه پوهیږئ مو په خبرې باندې فعل لغوي معنی مصدري ته ویلی شي څه ده معنی مصدري او فعل اصطلاحي درې شیانو نه مرکب وي څو شیانو نه مرکب وي درې شیانو نه مرکب وي معنی مصدري زمانه و نسبت الى الفاعل نه څه نه معنی مصدري زمانه و نسبت الى الفاعل نه نسبت الفاعل نه زمانه نسبت الى الفاعل نه ٹھیک شو کنه خو چونکې پر اصطلاحي متضمن ده څه ده فعل لغوي ته څه ده فعل اصطلاحي متضمن ده فعل لغوي ته ٹھیک شو کنه نو په دې اعتبار سبا د فعل کې خو شو تسمیه المتضمن باسم المتضمن تسمیه المتضمنه باسم المتضمنه ٹھیک ده یو اعتبار دا ده وجه تسمیه دقیقه چې فعل ته فعل ویلی شي نو تسمیه المتضمنه باسم المتضمن ٹھیک ده ښه دویمه وجه یا د فعل اصطلاحي چې کوم ده کل ده او فعل لغوي چې شی ده جز ده فعل اصطلاحي چې شی ده کل ده درې شیان دي پکې که نه او لغوي فعل معنی مصدر دی ویلی شي که نه جز د فعل نه فعل څو شیانو نه مرکب ده درو نه کومه معنی مصدري ښه او زمانه زمان او نسبت درې شیانو نه مرکب شو که نه او فعل لغوي څه ته ویلی شي معنی مصدري ته ٹھیک شو که نه پوهېږئ په خبره باندې نو د فعل لغوي جز دی دا فعل اصطلاحي شو دا درې وړه شول او دا لغوي ده ټیک ده که نه نو معنی مصدري دا فعل لغوي ده ټیک شوله که نه پوهېږئ په خبرې باندې او معنی مصدري زمان او نسبت الفاعل دا درې وړه دا څه شی دي اصطلاحي فعل نه څه ده نو د فعل لغوي جز شوه د اصطلاحي فعل که نه فعل لغوي چای مرکب دی چه شي نه چینوی نه پاتو نه او د اوبو نه ټیک ده که نه نو موږ څه یو چې اوبه جز د چایو ده یا پتې جز د چایو ده ټیک ده که نه یا چینی جز د څه چایو ده نو دې کې وګوره درې شیانو نه مرکب ده زمان هم جز د فعل ده نسبت الفعل هم جز د فعل ده او د معنی مصدري هم جز د فعل ده نو د معنی مصدري د لغوي فعل و که نه څه لغوي فعل و چې کله دا لغوي فعل و نو دا جز د اصطلاحي فعل شوله پوه شوې سیا پوه نه شوې فعل څو شیانو نه جوړ شوی ده درو نه عمران څو شیانو نه جوړ شوی درو نه یو کومه نه معنی مصدري نسبت الى الفاعل معنی مصدري زمان و نسبت الفعل فاعل او فعل لغوي څه ته ویلی شي معنی مصدري ته ویلی شي او معنی مصدري په فعل اصطلاحي کې شامل ده که نه شامل ده که نه ټیک شوله که نه نو دا جز شوله ټیک ده که نه
او دا ټول څه شول کل شول ټیک شول نو یی وی چې د کل نوما مو د جز په نوم سره کې خو تسمیه الکل باسم الجزء د کل نوما پیل مو کې خولا د کل د درې ورشونو مجموعي ته مو څه یو فعل وته یو او دا ویل کې خو ځکه چې د دې جز نوما سوا فعل وا لکه صلات څه ته ویلی شي صلات لغوي معنا دعا ده کنه ټیک ده او مونږ ته هم صلات ویلی شي ویلې ځکه چې مونږ کې دعا ده څه ده پکې دعا ده پکې ټیک شول چې په مونږ کې دعا ده نو دغه دعا دی وجنا د جز دی وجنا ټول عبادت نو ما سو ګرځدله مونږ وګرځدله دام د جز دی وجنا د کل نو ما صلات وګرځه نو د ذکم تسمیه الکل باسم الجز ده کل فعل نو ما د جز دی وجنا وګرځدله ځکه چې د کې وجز نو ما اصل کې سوا فعل وا فوی نه شوي اوس پوه شوې خبیا دویم اعتبار شوله درېمه مصنف په طرز باندې تسمیه الفرع باسم الاصل له تسمیه الفرع باسم الاصل له ټیک شوله وګورئ سمه فعلا خو دې ته فعل نومه کېښولی شي ټیک ده باسم اصله د اصل په نومې سره وهو المصدر ومصدر ده لأن المصدر هو فعل الفاعل دا څه ده فعل فاعل ده حقیقتا په حقیقت کې ای وای ګوره که پوه نه شوې سبا به ته بیا داسې وایم داسې لږ مشکل ده ټیک ده که نه پوه شوې خو سمې ته ووې دومره پښتو زده کوې ما تاسو ته دا خبره وکړله چې دې عبارت کې مصنف د فعل وجه تسمیه بیانوي څه بیانوي فعل وجه تسمیه بیانوي پوهېږئ په خبرې باندې څه وجه تسمیه بیانوي د فعل وجه تسمیه بیانوي ټیک ده که نه او فعل وجه تسمیه د څرنګې بیانوي هغه داسې بیانوي چې د فعل اصطلاحي نوما د فعل اصطلاحي نوما د خپل اصل یعنی د مصدر په نومې باندې کېښولی شوې ده ټیک ده که نه د فعل اصطلاحي معنا مصدر د فعل اصل ده که نه فعل څه نه جوړېږي مصدر نه جوړېږي فعل اصطلاحي معنا د خپل اصل یعنی مصدر په نومې سره کېښولی شوې ده ټیک ده که نه ځکه چې د فعل په اصل کې څه و د مصدر نوما وه فعل په اصل کې چا نوما وه مصدر نوما وه ټیک شوله او بیا دا خبر چې د مصدر نوما ویلې وه ټیک ده که نه دې وجه دا ده چې حقیقت کې د فعل فاعل د فاعل فعل مصدر وي د فاعل فعل څه وي په اصل کې او د کېږه ما که نه د فاعل فعل څه وي مصدر وي لکه ضرب زیدون کې تاسو ته ما ووایي چې زید فعل ده وایي د فعل څه ده ضرب مصدر فعل ده ټیک ده که نه پوه شئ نو اوس د مصنف په دې عبارت کې فعل الفاعل نه مراد فعل لغوي ده د عبارت ته لږ وګورئ فعل الفاعل نه وهو فعل الفاعل لأن المصدر هو فعل الفاعل دې نه څه مراد ده فعل لغوي ده نو ګویا کې مصنف اشاره وکړه چې فعل په دوه قسمه ده یو فعل لغوي ده او بل فعل اصطلاحي ده فعل لغوي څه ته ویلی شي مصدر معنی مصدري ته څه ته ویلی شي معنی مصدري ته او هغه څه ته ویلی شي فعل اصطلاحي څه ته ویلی شي چې درې شیانو نه مرکب وي معنی مصدري زمانه و نسبت الی الفاعل چونکې فعل اصطلاحي متضمن ده ټیک ده که نه فعل لغوي ته فعل اصطلاحي څه ده متضمن ده فعل لغوي ته نو دغې د وجنه تسمیة المتضمن باسم المتضمن شوله تسمیة المتضمن باسم المتضمن ټیک شوله که نه یا فعل اصطلاحي کل ده او فعل لغوي څه شی ده جز ده
نو جز دی وجنه کل ما کې خلا کنه نو تسمیه الکل باسم الجوش ولا تسمیه الکل باسم الجوش ولا پوهیږئ کنه که پوه نه شو او که مصنف په طرز باندې یایو نو بیا به تسمیه الفرع باسم الاصل تسمیه الفرع ځکه چې مصدر څه شی ده اصل ده او فعل اصطلاحي څه شی ده فرع ده څه شی ده فرع ده څه شي نه وروتی فرع مطلب چې دا اروتی د مصدر نه ده مصدر اصل ده نو تسمیه الاصل تسمیه الفرع باسم الاصل تسمیه الفرع باسم الاصل د قبیل نه ده